السلام علیکم قدرمنو دا ویډیو را سره وګورئ. جانشین علامه حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب په خپل بیان کې وایي چې ازادي مطلب د بل لونې رخصول نه دي، ګانې ویل بدلې ویل نه دي، جنډۍ یعنی سټکران د سیندو د پنجاب د خرڅول نه دي. د ازادۍ مطلب دا نه دی چې ته 89 کاله مخکې هم د انګریزانو غلام ولې، نن هم د انګریزانو غلام یې. نور تفصیل دی په دا ویډیو کې څنګه بیانې را سره واورئ. د ازادۍ معنا جشن نه دی، د ازادۍ معنا رقص نه دی، ازادۍ معنا ډانسونه نه دی، د ازادۍ معنا د بل نجونې رقصول نه دی، د ازادۍ معنا بدلې او ګانې او باجې نه دی، د ازادۍ معنا د پنجابو د سند د کارخانو شټکران خرڅول نه دی. نن 90 کاله بعد موږ حساب ورته وکړي، د نه ملک ته ترقي ورکول سوې ده، نه د ملک خلک محفوظه دي، نه کاروبار شته، نه حفاظت شته، هیڅ شی نشته. نو موږ ودې ته وایو چې ستې د ازادۍ نن 2 نمونه دي. یو دا دی چې جشن وکړه، پردیش لونې ورخصوه او ګانې او باجې دا سروزونه ولګوه، دې ته ازادي نه وایي، دا د اسلام څخه بغاوت دی. او دویم د ازادۍ دغه معنا ده چې ته مخکې صرف د انګریز غلام وي، نن هم د انګریز غلام یې، هم د انګریز د بچي غلام یې. مخکې یو رسۍ درلودلې، اوس 2 رسۍ.